ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة نو مسئلہ زمونږ شروع د تشریح الاجزاء د ما تفصیل مکړو او دغه رنګي د فی نفسه وضاحت مونږ کړو ٹھیک شو جی. اوس غیر مقترن شرع جامع والا ترجمه داسې رواني او غیر مقترن مع احد الازمنه الثلاثه في الفهم عن لفظه الدال عليه ورسره په دې سره هغه لفظي ترجمه برابري. غیر مقترن غیر اعراب ثلاثه بجاری کیږي یعنی دارا یہ مثلث وګڼه مجرور کا غیر کا دا صفت ثانی کا د معنی د پاره زګه صفت په اعراب کې د خپل موصوف تابعی کنا نو موصوف مجرور دي نو صفت هم سکا شرع جامع ملاوی فهو صفه بعد صفه للمعنى دا د معنا د پاره شو فبالصفه الاولى خرج الحرف وبالثانيه الفعل صفت اول سو نو الته کې سو ته حرف ته وته زکه چې هو صحیح د زم د زمیمه سره کنا او چې دل د کې وې چې زمان سره به نو بیا څه شو بیا ته فعل شریف خارج شریف شو. دویم غیر منصوب ک بنا بر حال ک د مانن نو ول حال من المنصوبات ده کنا نو دا به منصوب شي. غیر ک مرفوع ک بنا بر خبر ثانی د الاسم لپاره یا خبر ک د مبتدا محذوب هو غیر مقترن هو غیر مقترن نو دلته کې ٹھیک شو کنه اعراب دی او به جندل اوس دلته کې یو قید مونږ په معنا کې ملحوظ کړو چې غیر مقترن به په اعتبار د اصل وضع سره دم ویلو یادوم دی چې غیر مقترن به به عهد العزمه الثلاثه خو په اصل وضع سره ورسه دی په شرع جامع وی والمراد بعدم الاقتران ان يكون بحسب الوضع الاولي دا عدم اقتران نه مراد دی چې حسب وضع اول به مرادي. نو په دې قید سره یو کار وشو دا اعتراض د پښو چې تعریف د غیر جامع دی او غیر مانع دی پوهیږي جامع ویزه کنه چې اسماء افعال ته خارج شو پوهیږي کنه ځکه چې هغه کې اقتران زمانی علن کې اسم خو غیر مقترن زمان دی او پاسو افعالو کې سي اقتران د زمان دی کنه نو مونږ سو لہذا دا څه شی او دارنګي افعال منسلخه هغه پکې شو داخل شنو داغه نه خدای معنی شو نو جواب مونږ سو کو اکړم به چې ول مراد بعدم الاقتران ان يكون بحسب الوضع الاول عدم اقتران په اعتبار د اصل وضع سره دی او اسماء افعال هغه عند الوضع مجرد عن الزمان هلکه زه اصطلاح کړه لکه مجهوله کم خیر دی اسماء افعال عند الوضع هغه مجرد عن الزمان دا خو بعد الاستعمال په دې کې سمان راغلی دا شرع جامع عبارت دا سره فليس لشيء من اسماء الافعال الدلاله على عهد الازمه الثلاثه بحسب الوضع الاول دا حسب د اول وضع په اعتبار سره په اسماء افعال کې څوک سني شو خوله زمانه نشي خوله دا چې څوک پکې خینو دا کله خي بعد الاستعمال بعد رسنګ بده کوي خو تاسو لیکل نه کوئ نو زه رستم خدای او افعال منسلخه په اعتبار د اصل وضع کې پای کې زمانه وا نو په کې داخل نه دي دا مخ کې نسی دي هغه کې خو زمانه وا بیا رستو د مجرد عن زمان شوی دي او مونږ ویلو چې هغه شرع جامع ولوی وخرج عنه الافعال المنسلخه عن الزمان لك عصا كاد كربا دغه لاقتران معانيها به بحسب اصل الوضع بحسب اصل الوضع نو لفظ مقترن مونږ چې مقترن وي نو د اقتران سره دا اعتراض د پښو چې تعریف دستا غیر جامع د ځکه چې الماضي الحال المستقبل یا الاستقبال وایي دا ته خارج شو وجه دا چې دې کې د هر یو تعلق د زمانه سره دی هر یو تعلق دا اعتراض راځي کنه راځي
معلوم دا شو چې تعریف د غیر جامع دی. جواب دا دی چې مونږ لفظ اقتران وي سوې یو دلالت په زمانه دی، یو تړلی د زمانه سره، وجود د زمانه او اقتران کې سره فرق دی. د دې چې کم جواب او یا کم جواب دغه نه لیکنه نه دی دا نه وي چې بس یاد کړي وي چې دی وي پورا سمې نه خړل لکه داس نصوص نه دي چې بالکل دویمه خبره په نه کیږي چې سنانی او ته بدعت وي بدعت وي استغفار بدعت نه دی له اوس ماغي کې ګرځي چې دا سړی ما بیرتی نه کو فو شي زبردست برابر کوم چې ستاب نیایات ساتي. آگے چلو لفظ اقتران ہوئے او پدی الفاظو کې معنی دا زمانه ده خبره پوهیږي کنه په معنی کې دن دا زمانہ یو معنی نه تعبیر کیږي پوهیږي نو اقتران مع الزمان پکې نشتا، اقتران مع الزمان پکې نشتا، په الماضیو کې دا شتا نشتا. حجی باحد الازمنه الثلاثه یو د درو زمانونه د ازمنه ثلاثه ازمنه مخصوصه مراد دي. کم کم ماضی حال استقبال ماضی دا اعتراض پکې دبه چې تعریف د استاد اسم غیر جامع او مانع دی وایي هغه دا چې صبوح د سحر وخت کې یا هغه ته خارج شو کنه عبوق ما خام دلته شرابیانو با شراب سکل وایي نه د ار یو سیس به ځان ځان له وخت چې ساره به سکل نه سبه وته وي صبوح چې ما خام وو عبوق نو دا ته خارج شو. حال دا چې دا خو اسماء دي خدای کې خو ماضی او حال استقبال نه دی کې خو سارو ما هم زمانه ده په دې باندې ورسېدي او یو زمانه پکې ده. جواب دار چې زمون مراد ازمنه مخصوصه دي سری او سحر او ما هم مخصوص زمانی نه دي دا خو د هر ورځې سارو ما هم ته شامل دي د هر ورځې ما هم ته شامل دي. بیا دا احد الازمنه الثلاثه چې ده دا عام دی که حقیقتنی او قسمنی نو دا اعتراض دم دفشو چې تعریف د اسم غیر معنی دی د دخول د مضارع نه چې مضارع پکې داخله شوه. ولی مونږ هووی چې که حقیقتنی او کسی که ضمننی او مضارع چې دا په یو زمانه باندې دلالت نه کوي بلکې مضارع صحیح هغه کې خو حال استقبال دوړي کنه په دوړو باندې څه کوي دلالت کوي حال او استقبال نشر جامع والم جواب دا سکړي دی وی خرج عنه المضارع ايضا فانه على تقدير اشتراكه دا خو مشترک دی پکې کنه بین الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين دا په معین زمانو دلالت کوي من الازمنه الثلاثه فيدل على واحد معين ايضا في ضمنهما دلالت په وو کې مضارع او په ضمن کې د یوې تعین پرو دي غنی پروتو قرائن نه معلومیږي کنه چې دلته کې تنوز حال والما کې استقبال کنه واخلم یا بعض ټکی دي چې هغه په داخل کې نو هغه سره قریب او بعید او دا سيزونه راولي. نو جواب مونږ داو کو چې احد الازمنات ازمنه دا عام ده که حقیقتنی او که ضمننی. دلته په مضارع کې یو زمانه د دوو په ضمن کې اټومیټک رااله چې د زمانو نو پکې یو زمانی چې دو دین خو یو هو پکې په ضمن کې رااله کنه لہذا مضارع تنوتی نه ده. دویمه خبردار چې په مضارع کې دوو زمانو باندې دلالتي لیکن یو زمانه حقیقتنی او بل مجازي بل سیرکا بیا داغي پتاین کې اختلاف ته چې حقیقت استقبال له او که حال له سو کوئی چې حال اصل له سو کوئی استقبال اصل له خو به هر حال یو حقیقت ده او یو صدا مجاز ده. نو مضارع دلالت په احد الازمنات الثلاثه باندې کوي نه کې معن په یو باندې دلالت کوي په ټولو باندې نه کوي یا خو په یو د دې په دواړو په ضمن کې موجودي یو جواب دویم یا به یو حقیقت یو بل مجازي. لہذا تعریف الاسم دا مضارع ته شامل نه دی مضارع ته بار ده. ٹھیک شو. الازمنه الثلاثه نو چې دا موصوف والے او الثلاثه صفت کې نو مرکب توصیفی دی کنه او قانون دا چې مرکب توصیفی دا د پشان مرکب اضافي دی غلام زیدن پشان او په مرکب اضافي کې قاعده دا چې محدود مذکرین او عدد به مؤنثی او چې محدود مؤنثی عدد مړه عدد به بیا سي مذکری ثلاثه رجال نو دلته کې الازمنه محدود مؤنث دی کنه نو الثلاثه ول مؤنث راوړو
دا خو مذکر پکارو او نه رسېدې په جواب درځي دا مضاف نه دی مرکب توصیفی دی مرکب توصیفی په حکم د مرکب اضافي کې دی پوه شوې نو مذکر اول پکارو کنه باحد الازمنه الثلاثه ویل پکارو څه پکارو دو جواب دی یو علی سبیل التسلیم بل علی سبیل الانکار علی سبیل التسلیم پیژنې چې منم خبره داسې د خو کار تا غسه دی په خبره په ټینشن مو جوړاو علی سبیل انکار دی ته وي چې ته ترجم کې داخل نه خارج د کم شي بهرحال نو یو جواب علی سبیل التسلیم دی چې تذکیر المعدود او تانیث المعدود په اعتبار د مفرد سره دی پس سره دی یعنی د ازمنه دا خو جمع د مفرد نه دی مفرد زمان دی مفرد سره نو کچرته کې دا مفرد استعمال شوی نو بیا به چې کله معدود مذکر وي نو عدد به مؤنث وي او چې کله عدد مذکر وي نو معدود به بیا سوي مؤنث وي خدل د چونکه مفرد نه دی جمع دی نو په جمع کې دا ټینشن نه چلیږي په خبره باندې ورسېږي دویم جواب دی علی سبیل الانکار دته جواب منعی وي منطقيا جواب منعی هغه دا چې ترکیب توصیفی په تمام امور کې مرکب اضافي بشانته نه دی په ټولو امور کې د مرکب اضافي بشانته نه دی ځکه مرکب اضافي کې مضاف او مضاف الیه د یو بل مغایری لکه غلام او زیدن کې غلام ځان لګیسته او زید ځان لټنشن دی په خبره راځي او مرکب توصیفی کې نسبت د تساوی رجل عالم کم چې عالم دی دا رجل کم چې رجل دا استعانم دی نو دا سه مرکب توصیفی کې اتحاد ب10 اشیاء شرط کنه لسونه ته دی دیو د دې سکه په مرکب توصیفی کې مونږ ویلو کنه مطابقت په لسو سيزونو کې ما وایا بس په خلاف د مرکب اضافي کې چې په مرکب اضافي کې دغه سيزونه شرط نه دي نو په ټولو امور کې یو شان نه دي لہذا مرکب اضافي ولا قاعده هغه دلته کې نه چلیږي چې محدود د مذکر نه عدد به مؤنثي او والعکس نو موږ سره یو تاسو تعریف د اسم راغ دی جامع او مانع دی الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه نو الاسم ما دا ما په منزله د جنس کا خود دل على معنى سره حرف خارج شو غیر مقترن سره څه خارج شو فعل خارج شو اوس مجموعه تشریح تراشه ما دل على معنى کما معنی ته مراد ده معنی مطابقی که تضمنی که التزامی اعتراض نه یوم خالی نه ده جواب به مونږ دیو چې معنی مطابقی زمون مراد ده سم مراد ده نو د معنی نه فعل خارج شو فعل څه شو ځکه چې په کل موضوع له دلالت کی معنی مطابقی کنه کبه جز کی په کل باندې کی نو فعل ته نه څه شو ځکه چې د اسم ټول صفات په فعل کی یا د فعل ټول صفات په اسم کی نو فعل شریف ته څه شو غیر مقترنن نو دې کې بیا سوال دا راځي چې معنن سره د فعل خارج شو نو غیر مقترنین ته ضرورت څه شو فعل خدای سم خارج شو نه اقتران خو په فعل کې او هغه په معنن سره خارج شو نو غیر مقترن تاجت هو نو دا علا چې کله د نستا معنی مطابقی مرادی اعتراض باندې پوه شو بیا اعتراض څه شو چې غیر مقترن بیا نو پکا بل معنی تضمنی زما مراد ده صدا اغه اسماء چې اغه بسيط معنی د پاره وځ شوې دي اته څه شو خارج شو بیا مسله جوړه شو زګه چې دا هم معنی تضمنی ده بل راشه معنی التزامی ته زما مراد شي نو بیا په تعریفاتو کې معنی التزامی محجوره ده کله چې تعریف کې نو معنی التزامی بنه کې یا به معنی مطابقی کې او یا به معنی تضمنی کې التزامی معنی به بیا نه کدا په تعریفاتو کې محجور نو په هر یو اعتراض ته نشته او کچره معنی مطلق ته مراد شي ست مراد شي نو یو معنی دا د درو معنی په زمن کې وستا مرادي ستا مراد به یو معنی خو په زمن د سو معنی کې کله به معنی مطابقی تضمنی التزامی دا درې د دې په زمن کې وته مطلق معنی مراد کې زمن کې را لګانا نو کم اعتراضونه چې په مقید راتل اپ په دې مطلق باندې مرالل په مقید یو اعتراض دا چې غیر مقترن ته ساجتو په دې باندې مراغه
بل التزامی نو په زمن کې دا کنه نو بیا خدای چې التزامی سره معنی ټیک نه نو په مطلق په زمن کې هغه موجود شو نو دا ټول اعتراضات په هغه باندې سکړو رالل په مطلق باندې هغه اعتراضات رال کوم چې بس راتللو په معنا مقیده راته مقیده کوم التزامی تضمنی مطابقی وغیرہ جواب به موږ دا کو چې ما دل علی معنن د معنن مراد زمون مطلق معنا ده اوس اعتراضات ته دفع کول دي لیکن اسم چې کلمون اخلو اسم کې معنی مطابقی مراد ده او فعل کې معنی تضمنی مراد ده د اسم په تعریف کې زمون کوم معنی مراد ده معنی مطابقی او د فعل معنی چې کوم بیا کوم معنی مراد ده بیا تضمنی مراد ده نو غیر مقترنین ته ضرورت راغی کرانغه به ضرورت راغی ولی په اسم کې زمون معنی مطابقی مراد ده سم مراد ده او په فعل کې معنی تضمنی مراد ده نو زمون ضرورت راغی ستا اقتران زمان ته چې هغه ښکارا بار داغه نه پیوشي چې په اسم کې به اقتران د زمان نه په اسم کې به اقتران د زمان نه بلکې اعتراض ته وکي چې مقید والا اعتراض راشي چې دلته تضمنی التزامی او مطابقی څه شو هغه په زمن کې رااله نو داغه جواب ده چې دا ټیک ده لیکن دا اعتراض په وجود کې راغی پس کې راغی په اراده او په دلالت کې نه دی راغی او اسم چې کله دلالت کوي یا ته د اسم اراده کوي نو دغه معنی سوچ پکې نه چې کله الاسم ما دل علی معنن نو چې د اسم په یو معنی دلالت کوي دا هغه کې د تضمن او د دې سونو وجود بیا وجود کوي خو اراده پکې نه او دلته کې زمونږ په معنی مطلق کې دلالت او اراده زمن مراد دی وجود یې مراد نه دی که وجود یې نه یبا معنی متضمن موجود ده معنی التزامی موجود ده موجود دي اراده زمونږ د معنی مطلق ده د معنی تضمنی معنی اراده مراد نه ده پاتې شو یو اعتراض دا چې لازم الاضافت اسماء عدد تعریف نه خارج شو کوم اسماء نو داغه جواب دار چې موږ دې کې قید لګاو په اعتبار اصل وضع سمو لګاو لازم الاضافت اسماء یعنی ذو فوق تحت قدام و فوق خلفو دا په اعتبار د اصل وضع په معنا مستقل دلالت کوي پس هم دلالت کوي یعنی معنا مستقل لپاره لازم الاضافت اسماء وضع شوی دي شرع جامی ولوی لان معانیها مفهومات کلیه لان معانیها مستقله بالمفهوميه دا مستقل بالمفهوم دي ملحوظه في حد ذاتها ملحوظه هغه په دې تعریف کې څه کړو رال بیا لکسات پس وی ولکن لما جرت العاده باستعمالها في مفهوماتها مضافه الى متعلقات مخصوصه دا لازم الاضافت استعمال شو فهي داله على معانيها دا په خپل معنی باندې څه کوي دلالت کوي معتبره في حد انفسها لا في غيرها پدا سے حال کې چې سړي اعتبار ولا سکول شي په ذاته في نفسه فهي داخله في حد الاسم لا في الحرف دا د اسم په تعریف کې څه شو لکه لازم الاضافت اسماء ته خارج شوی نه دي ولی اپ معنا مستقل دلالت کوي کنه کی دا خو ځان له خبره ده چې بیا بل ټکی سره تړلې راځي اخر رست استعمال خبره ده به ذات پدې کې دا صفات سړي موجود دي نو دي کې قسم د زمیمه راځي نو دا مو چې کنه دا خو د حرف پشان شو دا اوسم سړي اسماء دي ترکیب العبارت کول شي ترکیب کو کوم الاسم تاسو شته ترکیب یاد دي ترکیب باندې سنا نظر ساتي زمونږ لم یریږي ورسه دي ځکه چې سړی ته جټ پاتې شي الاسم ما دل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الامر الثلاثه الاسم مبتدا ما موصوله دل فعل هو ضمير فاعل راجع كاسم تعالى جار معنى موصوف في جار نفس مضاف ها ضمير مضاف الیه مضاف الیه ملاو کړه في جار د پرسه شو مجرور شو جار مجرور متعلق کړه شبه فعل قائنون سره قائنون صيغه اسم فاعل لګنه د کی تعبیر موږ د سکو د هو ضمیر کنه او هغه کې مده طویل چې شبه جمله به جوړه وکنه دا به خپل متعلق سره ملاو کنه شبه جمله هو کر د معنی موصوف د برابر شي صفت پشي صفت اول نه بس مطلق صفت کته ساغه سره خو نه تړي موصوف صفت ملاو کړه علا جار د پر مجرور ک جار مجرور بس شي ظرف لا و متعلق شو کنه د دل فعل سره ظرف لا و مزه کو چې د دل سره مکو
فعل فاعل متعلق کا جمله فعلیه خبریه ما موصوفه د پاره صفت کا موصوف صفت ملاو کا د الاسم مبتدا لپاره خبر کا مبتدا خبر ملاو کا جمله اسمیه خبریه اوس دو ترکیب یو اتصالا راځي بل انفصالا یو طریقہ غیر مضاف مقترن صيغه اسم فاعل هو ضمیر فاعل با جاره حد مضاف الازمنه موصوف الثلاثه صفت موصوف صفت ملاو کا حد مضاف د پاره مضاف الیه کا مضاف مضاف ملاو کا با جاره د پاره مجرور جار مجرور متعلق د شبه فعل سره کا مقترن صيغه اسم فاعل د خپل فاعل متعلق سره ملاو کا شبه جمله ہو کر دا غیر مضاف د پاره سکا مضاف الیه مضاف مضاف الیه ملاو کر مانند د پاره صفت ثانی کا اتصال میں ترکیب کرا اس تو یا یہ حال کا زکه ما خود ترکیب غړو کنه یا اسکا حال کا د مانن یا د الاسم د پاره خبر ثانی کا صحیح کا نو خبر یا خبر کا د مبتدا محذوف د پاره او مبتدا محذوف مول سره استوا هو کنا هو غیر مقترن هو غیر مقترن او په دغه صورت کې دار مرفوع او منصوب لګا